بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شپه ډیر ساعت پورې په دعاګانو کې مشغول و، حتی چې نیمه شپه تیره شوه. خدیجه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورنږدې شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژړل. خدیجه رضی الله تعالی عنها هم ورسره په ژړا شوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي، اے خدیجه زه یو دعا کوم، ته پې امین وایه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړه لاسونه اوچت کړي دي. اے الله چې زه درنه کوم ماشوم غواړم هغه ماشوم راله راکه. یا الله زه چې درنه د کوم ماشوم سوال کوم هغه ماشوم راته راکه. خدیجه رضی الله تعالی عنها پړه کې فرمایي چې ما وی جوړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچي او زوی غواړي د الله نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقصد بل سو. نبی علیہ السلام وی اے الله هغه ماشوم زما د مدرسې طالب جوړ کا، زما شاګرد او زما عاشق جوړ کا، زما ملاتړی جوړ کا. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد حضرت علی کرم الله وجهه، چې یا الله علی کرم الله وجهه ته ایمان نصیب کا. د علی کرم الله وجهه عمر دغه وخت کې تقریبا 10 کال و. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خصوصي تګ راتګ او تعلق د تر زوی و. خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کوي، فرمایي په الله قسم شپه د نیمې نه تیره شوې وه، په دې کې ور وډبېده، د کوڅې ور چا وډباو. دا وایي چې زه لاړم، ور مې کولاو کو چې ومې کتل علي رضی الله تعالی عنہ موجود دی، کوڅه کې ولاړ دی. اجازت یې وغوښتو چې زه دننه راشم او که نه. ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل چې دا خو ستا د تره زوی راغلی دی، د کاکا زوی علي رضی الله تعالی عنہ راغلی دی، دننه د راتلو اجازت غواړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل راضي دی. خدیجة الکبریٰ رضی الله تعالی عنها یو طرف ته کېناسته، علي رضی الله تعالی عنہ بل طرف ته کېناسته، محمد رسول الله په منځ کې کېناسته صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي، اے زما ملګریا، اے زما دوستا، زما ملګریا، اے زما د کاکا زوی او زما د تره زویه، څنګه دې خوښه ده؟ څنګه رالی ایمان راوړې او که نه راوړې؟ زما رسالت او د الله وحدانیت منې او که نه منې؟ زه د الله پیغمبر یما او زه الله رسول جوړ کړی ما، پیغمبر جوړ کړی ما. د بوتانو د عبادت نه او د بوتانو د بندګۍ نه الله منع کړی ما، او ټول خلق به منې کوم او تعالی د اسلام دعوت در کوم. څنګه دې خوښه ده؟ حضرت علی کرم الله وجهه ورته فرمایي، ورګه زه ځم پلار سره صلاح کومه. نبی علیہ السلام ورته وایي نه کښېنه چپ، دا خبره ګورې ما لا ښکاره کړې نه ده، دا خبره مې پټه ساتلې ده، چپ شه چاته وایم، پلار ته دې غږونه کې. علي رضی الله تعالی عنہ کور ته رخصت شو، د شپې وله خوب نه ورځي. سحر شو، سحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه کې و، دی د کور نه بهر راووته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې لاړو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي، اے د خدای رسوله د ایمان او د اسلام کلمه راته وایه، کلمه راته وایه، بس مسلمانېږم، ستا په اسلام او په تا باندې مین یم، تا سره مې عشق او محبت دی، بس نور رانه صبر نه کېږي، د اسلام کلمه راته وایه. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي، ښه نو وایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. علی رضی الله تعالی عنہ کلمه د اسلام وی، لا اله الا الله محمد رسول الله. د لسو کالو به څه هلک او څه ماشوم او څه ځوان به وي، وړوکی نوجوان ماشوم دی د 10 کالو،
په ښکلې وړه ژبه باندې لګیا دی لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس دی د خانه کعبې نه را روان دی او پر لاره لګیا دی وی لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو طالب مخې له ورغی، پلار ولا مخې له ورغی، پلار ولا په خوله لاس کې ښودی وي چپ چپ داسې وی. خو عربو په عربۍ پوهېدل، چپ شه داسې مه وایه څوک به دې ووخي، دا خپل ایمان دې پټ وساته. دی ورته ونه وي چې بد دې وکړه، وي دا خپل ایمان دې پټ وساته، دا خپل اسلام او د محمد رسول الله ملګرتیا دې پټه وساته. چاته وایمه ام هاني ته د ترور وه، هغې کره راغی، هغې ته وایي لا اله الا الله. لسو کالو ماشوم بس په خوله دا کلمه وه. ام هاني ورته وایي ډېره ښکلې ترانه او ډېره ښکلې کلمه وې، راشه ما ته بیا ووایه ډېره مزه کوي. دی ورته په وړه ژبه لګیا دی وي لا اله الا الله لا اله الا الله کلمې ورته وي. ابو جهل خبر شو، ابو طالب ته وایي اے ابو طالبه زه خبر شوی ما ته اندازه لګېدلې ده چې د دې محمد رسول الله نعوذ بالله هغې ورته بېدیني وي، بېدیني یې ورته وي چې د ده دا بېدیني ستا کور ته هم در رسېدلې ده. وګوره ستا کور ته هم ایمان در دننه شو. ابو طالب ورته وایي څه وشو، ما خو ایمان نه دی راوړی، علي خو ماشوم دی، خیر دی لګیا به وی به کلمه دی به لګیایي. په دقه طریقه باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په اسلام کې داخل شو. الله جل شانه ورته اسلام او د مسلمانۍ یو غټ د ایمان دولت دا ور نصیب کو.